الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. يوزل محبت سر در الشريف وجه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یو بادشاہ مولانا خپل بچی راوستو چې دې معلم مولا که خو په یو ورځ کې عالم یې که خو په یو ورځ کې عالم که هغه ورته وی په یو ورځ کې زما سره داسې دم نشته چې زه عالم کما بل عالم لی بوتو بل لی بوتو. بهر حال یو سمجدار مولا عالمو هغه ورته وی ما سره داسې طریقه شته چې په یو ورځ کې به عالم شي. نو یو دوه ټکي ورته وخو وی چې څوک درنه تپوس کوي چې د دې مسلې څه جواب دی نو ورته به وایي چې په دې کې اختلاف دی. نو دا خو زما ترو د شیخ سے ملګری و هغه به ما ته وی رحمت الله علیه ما ته به بچی د فقه په مسلو کې د چا سره ونن خلی ګوري ځکه یو جزیه یو قاعده به پکې د یو امام چرته قول قدیم دی قول جدید دی د یو مذهب امامان دی په یو مسله کې د یو ملګری دی په هغې کې د بل ملګری دی د یو ایمان پکې درې درې اقوال دي. نو ما ته وی د فقه په مسلو کې به د چا سره نښلي نه نو هغې طالب ته سبق زده کو دا ستاسو دپاره دا مسله کوم او د کېږی به نه راته غازو تقریر نه کوم موږ دوه څلور خبرې کوم بیا دعا کوم. نو هغه چې به چا د کمې مسلې تپوس کو چې د ماسپښین سنت درنه قضا شي نو د دوو رکاتو نه به یې مخکې کوي که وروستو به کوي وی په دې کې اختلاف دی. واقعي اختلاف دی. د سار سنت چې جمعات ته راشي نو مخکې به یې کوي او که نه بیا به انتظار کوي د اشراق ټیم ته وی په دې کې اختلاف دی. په هره مسله کې به اختلاف یادو نو خلکو پیغمبران سو دي جو هغه به خلک وایي چې 1,40,000 وی په دې کې اختلاف دی. واقعي پیغمبرانو په راتګ کې اختلاف دی. نو یو سړی ورته وی خدایان سو دي دی ورته په دې کې اختلاف دی. و خدای پاکم او دا خو کافر شوی. استاد لی راوست هغه بادشاه سلامت چې تا ته ما وی چې په یو ورځ کې مولا که نو تا داسې حد ته ورسو چې هغه په خدای کې اختلاف کوي. هغه استاد یې هوښیار و. زمونږ یو استاد دی قاضي فضل الله صاحب وی طالبانو سبق ووي د استاد سره نو استاد ورته وی چې یو کال ایثار شي چې حکمت ووایي. زمونږ طالبان حکمت نه وایي. زمونږ طالبان سبق وایي اجرې ته نه ځي. مولانو تاسو تم وامه او چې فارغ شي بچو تاسو تم وامه. زما استازو فرمایل به چې مولا یو پیره مدرسه پاس کی 3 پیری اجره پاس کی دا مولا دی. زمون مولان مزاربت ہوئی پا کتاب کی مشارکت ہوئی پا کتاب کی مز ہوئی پا کتاب کی تیمم ہوئی پا کتاب کی چی جلسوی او پیر سے وہی چی گیری بنخ رہے نو مولان لاس پورتا کی بھی گیری بنخ رہے لیکن دستاسو دا پارا دی گدا دا بلچا دا پارا دی اجرو تلان سے پا اجرو کے دا اخپل سبق دہراو کئی. زمان گستازو مختصر المعانی طالبانو توی یو طالب ته ویلار شه بازار ته چې خلک په معانی پویږي کنه هغه چراغ وی خلک پټکی نه پویږي وي ته پټکی نه پویږي ویلار شه اوس بیا وایا یو کال په بیا معانی وی نو چې بازار ته لاړ یو سړی وی
وی اسی د باران پشانتی راوریگی وی دا معانی دا وی اسی د شگو پشانتی را خویگی وی دا معانی دا تا ندیز دکڑی نو قاضی پر اللہ سے دامت برکات ہم فرمائی چه طالب ته وی حکمت وایا هغه وی حکمت ټیم را سره نشته نو علاقه تلل په هغه علاقه کې یو جاهل پیرو د صحیح پیرانو طلب وکړي چې جاهلان نه پیدا کیږي په جمعتونو کې اذکار شروع کړي چې فتنې نه پیدا کیږي اوس خبر کېږي ما د مولانا براتم وایي چې موږ بس لګي خو زه ګیله کوم د علما او حضرات او طالبانو بعض مولانا وایي شیخ الہند سے فرمائی میں طالب علم کے لیے نفل پڑھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں دا شیخ الہند سے دا حسین احمد مدنی دا پارا فرمائی لیو دا شاہ نور شاہ کشمیری دا پارا فرمائی لیو دا تور سکاو دا بنیر دا طالب دا پارا نو فرمائی لی چی فیس بک دا پارا سر ٹیم شتا نفل دا پارا سر ٹیم نشتا دا ذکر دا پارا سر ٹیم نشتا مولان پا ذکر تقریر شروع کی غلی اغوک که تا بوسکا چی تا پخبال ذکر کر ما سر ٹیم نشتا تا سر صرف دا تقریر ٹیم دی دا پزائل ترا بس راغ دی راش وعده خود ما پرکو دا پزائل دی اوابینو دی اشراق دی تحجدو خبر کېږه ما علماو ما ته پته دا زما اخري تقریر دی ځکه زه په ایمرجنسي کې راغلی یم زما اخري تقریر دی نه مې نصیب خان بیا راغواړي نه مې تاسو راغواړي مولان تهجد نه کوي تبلیغیان تهجد نه کوي مولان اوابین نه کوي اشراق نه کوي ما سره ټایم نشته زه کتاب ګورم د مولا په 12 بجې باندې موبایل کولاو کا دی آنلاین دی د فیسبوک ټایم ورسره شته دا با فضائل میں مونگ بل چاہتا بیانو زی یو مدرسے تے چاراو بدلم ذکر لا نمینانا ما چاہتا بیارا تا پدار کی کینی نی وی دلتا پتنا پیدا شوی دے احلی حدیث دی صاحب جماعت المسلمین والا دی شل ملان ناسو میں تاسو دا چاچانا بیعت کرے دے دو کسانو نما سیواوی مونگ یو پیر سر تعلق نشتا آگے دو کسانو تا میں تاچے دا چانا بیعت کرے دے تے ذکر گئے کالا کالا رانا پاتی کیگی نو میں فتنہ با نہ پیدا کیگی فتنے دا پارا نجات سے دے معاذ بن جبل سے فرمائی ما من شیئن انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ تعالی پا کائنات کی دا نجات کی اہم چیز دا دے اللہ ذکر دے نا آگی پھر سے برتوی استاد سے بھی لکھ حکمت ہوایا دیوزے حکمتون نواما جماعت دا چراغے کلی تا نو دیکھو خلقو پہ جندو چی قاری سے پارک شوے دے وی دے با مونگ تا تقریر کیا اگا چوکا تر وہ خو بدعات شروع دی شرکیات حکمت متمت پہ کی چارہ وستے دے دانے کی پا آگی پیر بانی پتولو گے دا بدعتی دے دا مشرک دا پیر خو موریدان وی وخی جو اسے گوشمالی کو سڑے چزان نشوی ما خود دین کار کو ما خو فتنہ ختم ولا ما خدا کو دا شی سمجھوئی ما خدا کو دا ولی استاد سے بلال اگر ورتے حکمت تے نہ دے ویلے حکمت ہوا یا فتنہ و ختمی یو کانی پہ حکمت ہوئی بیا ورتے وی زوسو چرا گئے خلقوی دے بوش ٹکشوی والی خوڑ جی دی اگر تے تقریر ورکو پھر سیب تقریر شروع کو مولی سیب اور صفتون ہے وکڑا جدا سے بل جمع بیا بل جمع بیا وے مقتدیانو اے دا پیر سے موریدانو قسم بخدای ما تا پتہ نوا ما پی جندلے نو دا دی پیر سے ما بیگا خوب کی ولی دو چی یو پرشتہ مارتا ہوئی چی دا دی پیر سے دا سر او دا گیری ویختا دا چا سرے دا جہنم وور پی حرام وہی موریدان ہوئی چی اس پیر سے بہویختا کم زیوی دا سی پر آمن ٹکڑی دا سری ولا وشو اگر چگی ہوئی دا دروغ جن دے رسے دروغ جن دے جستا سی پتے کون مخت وہ دروغ نو پیر سیب چیزان لشو سوچو آغاز چی اسی نا چی بڑے ورزوئی چی دا دا وخی اور ڈکے دے چا سری جنت الفردوس بوتا ملاوی گی غل اخپی وخ کرے لار نو دے با اخپل استاد لراغے استاد سیب دو دریو جمعو کیا غفتنا ختم شوی حکمت تی ہوئی گا
اجره دې پاس کړه. تاسو مولان چې بارق دی بیا چې اجرې ته لاړ شئ څوک به درنه تپوس وکړي د هغه ځای نه مولوي صاحب انډر پلی څنګه دي او ته به وایې چې خو زمانه یې اوس تپوس وکړو او فتوی به شروع کړي. د دې سړي نه تپوس وکړه چې انډر پلی پیژني چېرته موټر سایکل د سره شته مولوي صاحب دا د سرو کاروبار څنګه دی د ده نه تپوس وکړه چېرته سره دي په خوب کې لیدلي دي دا پتا باندې بل سړی وخي مولانو په اجرو کې فتوی مه ورکوئ ورته وایي دا په خط ولیکه ما نه تپوس وکړه سمجدار شئ اجرو ته لاړ شئ. نه هغه استاد صاحب راغی ورته یې ولې وایي دا څنګه سبق ته ښودلی وایي دی خو وایي چې خدایانو کې اختلاف دی نو یې بده یې ووي غلطه یې ویلې ده وایي مونږ مسلمانان وایو چې خدای یو دی هندوان څه وایي هغوی نور خدایان نه مني سیکان څه وایي عیسایان څه وایي یهودیان څه وایي د چې وی اختلاف دی پکې په دنیا کې پکې اختلاف دی حقیقت کې نه دی پکې اختلاف. نو زما وروڼو دا نصیب خان قاري صاحب دی دا مولان وایي چې دا د کاټکلې او د بونیر خلک په یو ځای مولان شي نو صاحب د مولانو یو لویه جلسه جوړه کړه. اوس هر مولا چې خبرې کوي په زړه باندې ډېر څه وي اوس زما په اړه ډېر څه دی خو زه به دعا کوم زه تقریر نه کوم ولې نو دې کې به زه تقریر وکړم تاسو هم په اړه کې ښکارېږي خدای تباه کا بس کای که نه بس خو یو دوه خبرې ته کوم عوامو ته ای زما وروڼو عوامو تاسو ته وایم د دې علماو ته دعاګانې وکړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې فرمایلي اللهم ارحم خلفائي خدای زما په دې خلفاو رحم وکړي. د دوی د سپینو جامو ته مه ګورئ پېښور کې یو مولا چا پټ کړو د جمعې په ورځ هغه جمعې ته روان دا خاریان چې دی دا پټکي مټکي نه پسه دی دا سي ټوپۍ له نیډ ورکړی او روان دی رستم کې یو طالب و هغه به ټوپۍ نه پسه روان مازدیګر به داسې په کاږه سروالو سموالو ته استاد جي وایي چې ما ته څوک استاد جي ونه وایي یو چې ما ډاکټر یې ما له دا پیدار پالش کا ما هغه پالش کومې ده بیا ورته بیا زما تعدی ده هغه استاد جي پالش کومې ده دی ورته وایي پتا خو سره پالش کوم نه خو ما ته ووایي دا استاد جي ما ته ولي وي هغه وایي ساري ته وایم هغه تېرانو ښه خیال دی نه 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 ما کسي چل دی ما پټکې والا دی ما ګیره دا ما څه چل دی ته ما ټول استاد جي وي هغه چې د اوسو کو چمیار کاکا او صاحب کشف وی تا طالب جان استاد جي ستا په دې تندي کې وظیفه ښکاري کو ته ځان سره بدل کې او ته به مولا یې ناغه مولا چې پټ کو دسې د روزې نه لږ وخت مخکې وختو نو بوی ته داسې خپل دیرې ته او ډوډۍ موډۍ به وخوره بیا وخوره او ته وی شابه پلار به دې څو پیسې به ګرونو هغه ورته زه خو مولا یم ما څه خو څه شی نشته د پلاني جومات امام یم خو تاسو د جمعې په ورځ مې جامې اغوستې وي تاسو وایي دا چې د صبر سړی دی ولې بلډینګر موسیقي پخوا چې به غلا ولاړو او چا څوک به یې ودرو او څه به یې سره وکړه د نه به وزر وي ځه او اوس د دوی ظالم څه تش ګرځي څه ګرځی نه ځان سره وخي دوی چې والی راوالی دی یقیني خاص شوی دی چې دا مولا دی نو په دې ډاکمارو کې دا چې زمونږ نه فارغ شي که نه چې دا مونږ یې سم نه کړو دا بیا ډاکمارو ډزي بګوړه چې شي بیا هغوی ډزي نو یو حافظ صاحب پکې تللی و چېرته کور نه به خفه شوی و نو ډاکمارو سره شوی و ورته وی قسم په خدای کو دې پرېږدو چې ته مولا یې که نه ستا نه کار اخلو په دې روژه کې به مونږ له ته تراویح کوي پرېږدو دې نه او په دې کې یو سړی و هغه وی زه به دا کوړی د مفتي صاحب نه تپوس کوم چې په پټ شوي مولا پسې مونځ کېږي او که نه کېږي دا خو تاسو غلا کړی دا خو د غلا مولا دی زه په داسې مولا پسې مونځ نه کوم نو ای زما وروڼو مونږ د علماو سره د دیندارو سره تعاون نه کوو او بنیریان خو بیا جوړ کوي نه پته نصیب خان صاحب سره کوي که نه کوي مونږ ستا سره هم نه کوي د دومره وړه مدرسه یې ده مونږ سره څوک تعاون نه کوي مونږ له به راشي مولوي صاحب په دې مدرسه زکات کېږي او کېږي پې مونږ به ورته شل دلایل ووایو زه نه وایم چاته زه د چا نه زکات نه علم ما ته څوک وځم خانقاه ته راشه
مدرسې ته راشه وګوره په دې خپلو سترګو که ضرورت ته د مخصوص راوړه خو زما ملازه به ګڼي چې زه یې درنه والم نو د ملاو نه ورکوئ زکات هم ورکوئ خیرات نو بنیریان چې تپوس وکړي مولوي صاحب یعنې مولا خو چې په مدرسه زکات نه کېږي نو دی به ورته دلایل شو هغه چې دلایل نو دی چې جیب ته لاس کې 300 روپۍ به راولي نو سړی وایي چې دا مخ مې درته وویشتی ستا دا 300 روپاټۍ ورکې شه ما ته 1 غنټه تقریر وکړه زه د 500 درکوم بس دا زموږ خلکو مزاج دی چې پلار یې مړ شي جانماز جومات ته راوړي تاسو راوړئ که نه راوړئ ما ته پته ده زه ګاډکلي والا پېژنم ما ته په جوماتونو کې اوس هم جانمازونه مې معلوم دي چې خپو سولولي دي وایي دا جومات ته اوسئ زما پلار لمونځ به پکې زما پلار ته به پې ثواب میلاوي دومره قرآن مجیدي په الماره کې بیا ځای نه وي دا جومات ته اوسه چې قاري صاحب پکې سبق وایي او پته نه لګي چې 12 نمبر سپلای یې کو نه پچا پورا نه وي دا هم جومات ته اوسه او راډو غړې ته پاتې شوي وي نو دا مال راکه چې ما ته دادا یادېږي راډو غړې جومات کې مولا نه ورکوي ما ته به په دې دادا یادېږي او چې جانماز لیدلی شو قرآن مجید په کور کې ځای نشته رایر اوس ځای نشته دا جومات ته اوس یې ورکوئ که نه ورکوئ تاسو داسې کوئ که نه کوئ یو پیر له سړی راغی وایي زه بیعت کوم بیعت یې ته وکړو ما ته لاسنیوه وکړه څه نصیحت راته وکړه وایي زه بچیه الله د ځان نه لوی ګڼه که لوی نه شي ګڼلی د ځان عمرې ګڼه هغه وایي توبه توبه بیا خو د کل کائنات نه وایي ځه ځه څه ورځې تېر شوې بیا دې پیرانو به خپلو مریدانو تپوس کوو نو دې تلی دی روپې به در کړی دی دروازې ټکولی دی او وایي څوک یې وایي جي یو ملنګ یمه فقیر یمه سوال کوم وږی یمه د سړه ډوډۍ د غرمې ډوډۍ راغستې ده په هغې لاس کېښود چې دا سړه ده هغه یې الله له ورکړه ګرمه یې ځان ته کېښوده څه ورځې پس چې دی راغی وی پیر صاحب ما ته وظیفه بدله کوي زه مړه ورکېږه تا پشتو د کمې عمل کړی دی وی چې ما خو الله د ځان نه لوی کړم دروغ وایي تا ته یو ملنګ ولاړو په دروازه کې وی د الله په نوم مال راکا تا غرمنۍ ډوډۍ الله له ورکړه ګرمه دې ځان ته پرېښوده الله دې د ځان نه لوی ګڼلی دی که دروغ وایي خفه کېږئ ما چې ورک شي در نه د خدای په نام چې نه یې مومئ د خدای په نام شل پیرې پې ځای راځئ او چې ملا سړی چېرته سپینې جامې واغوندي نو ټوله مدرسه یې وخوړه دا وایي په دې حجرو کې ښه او چې بیا نصیب خان قاري صاحب سره چېرته موټرسایکل وي ده خو ټول دین وخوړ د ده سره څوک اډیټ کوي تا ورکړي څه دی چې د ما سره اډیټ کوي زموږ مدرسې ته پولیس رالل وی اډیټ له راغلي وو مې څو خو راکړلي خپې به درنه ماتې کوو قسم په خدای کو زموږ قائد اډر وکړو چې نیسئ یې تاسو زموږ نه ژوندي لاړئ نو زما دې په خدای قسم ما زه به تا ته دعا کوم په تهجدو کې زه به تا ته په اشراق کې دعا کوم زه به خپلو فوجانو ته دعا کوم پولیسو ته ته به ما بې عزته کوې او ته به زما نه دا لګه خو چې خدای په دې بسم الله خدای خو دې د ګړنګه ورغړوه ما ته څه ټینشن دی ته له امانه ما ته دعا کوې قسم په خدای دې سې کوي که نه کوي دا ملا دې ته کوي وایي نه زه خو د چا پروا نه ساتم نه په سرتار لرم نه په چاکار ما ته پته زما اخرې تقریر بیا مې څنګه راغواړي بیا مې راغواړي نه ما ته پته ده دومره پیری مه چې ما ته دا کشف کېږي نو هغه چې کله تاسو ته ووایه چې ما ته دوا وکړه خیرې به درته کوي خدای نیکبختانو په دې جیب باندې لړمانان مه کېنوئ داسې لږې پیسې راوالئ له 100,000 روپۍ او د مولي صاحب په دې وسکټ کې کېدی هغه چې په داسې لاس ووایه به تا ته وایي مولي صاحب زه حاجي صاحب زه زما څه کار دی خدای چې دې لږ وخه چې کاغذونه یې پکې ایښي کو پیسې ایښي دي او چې راوالي 1 2 3 او 100 یا خدای پاکم 100 روپۍ خو ما په خوب کې نه وي لیدلي خدای دینه دنیا یې ښایسته کړي او چې بیا لاړ شي او بیا پستې او بادام راوړي او بیا جوړې او جامې راوړي او په 2 لاسونو کې اغستي او کور والا ورته وایي چې یا سړیه دا داسې چل وکړو پرېږده ښځې چې ستا ارمان پوره کړو او هغه چې قیمتي جامه واغوندي
او د واده کور کره لاړ شي نو دا به ورته ښځې وایي ملخې دا دې په کوم ځای کې پیدا یا خدای دې دا حاجي صاحب خوشحاله کړي زما خاوند سره دا وکړو مه وایه ورته چې ما ته دوا کوه ته روپۍ سر نه خوږی او ما ته دوا کوه خصوصي راته کوه خاورې به ته دوا وکړي لږ ځان سمجداره کړئ علماء